ټولو ملګرو ته په خیالالي چې چا نوم یې اغوستی چا نه عمران بهي راغلی څومره چې زموږ د تاجر برادري راغلي دا مشران راغلي ستاسو د ټولو ډېره شکریه زموږ د شیرګل نه ملګري راغلي دي ستاسو ډېره مهرباني په کار خو دا ده چې زه فردن یو کور او یو دکان ته لاړ شم او شکریه ادا کړم زه د دې عزت قابل نه یم چې کوم تاسو مال راکړی او زما دوست او زما ورور مشواني صاحب له مې ورکړی زه حقیقتا په ځان کې د دې ځای نه ینم چې کوم ذمواري تاسو مال راکړی زه ستاسو بیا هم شکریه ادا کوم چې تاسو په ما یو اعتماد وکړو تاسو ته زما خاص دا دی چې تاسو به زما دپاره بالخصوص او زما د دې ملګرو دپاره چې په هغې کې افتخار مشواني صاحب هم راځي هغې کې زموږ د صوبې وزیر اعلی محمود خان هم راځي او په هغې کې عمران خان صاحب هم راځي چې زه یو عام انسان یم او دلته په یو ځای کې چای خرڅوم یا سودا خرڅوم یا ګاډۍ لګوم زما د ملک چې هر څوک مشر شي نه د عمران خان دی مخکې میا نواز شریف صاحب مستقبل پته نشته چې څوک زه بحیثیت مسلمان او بحیثیت انسان به وایم چې د الیکشن د دې ورځې پورې انسان یو جګړه کوي یو منډه وایي چې یاره زما د پارټۍ کس پاس شي خو چې کله په حکومت کې څه کسان راشي نو بیا زما خاص دا دی بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستانی بحیثیت انسان چې د هغه حکمران دپاره د هغې مشر چې تاسو ته جوړ کړی د هغه دپاره دعا کوي ځان دپاره هر سړی دعا کوي خوش قسمته انسان هغه چې د هغه لپاره نور لاسونه اوچت شي او د هغه لپاره دعا کوي دا زما یا د افتخار مشواني صاحب یا هر څوک چې د هرې پارټۍ نه پاس کیږي دا چاته داسې دوه څلور لاسونه اوچت شوي چې د هغه لپاره چاته چا دعا کړي نو ولنۍ خبره خو دا ده چې شکرګزار هم یم خو د دعا محتاجه هم یم ځکه چې ما ته په حقیقي معنو کې دا پته ولګېده چې کله په دې مرکزي وفاقي کابینه کې زه کېناستم او په کابینه کې موږ ته کوم بریفنګز راکړی شو د پاکستان د خزانې حالت د پاکستان معاشي حالت د هغې هغه تباهي ما ته مخامخ راغله نو زه دا سوچ کوم چې عمران خان خو شپه او ورځ کوشش کوي خو که ستاسو دعا ورسره شامل حال نه نو دا سړی نشي کامیابېدی نه زه کامیابېدی شو نو موږ دپاره به تاسو لازمن دعا کوئ دا مې در باندې حق دی ځکه چې تاسو زه ولېږلم او اوس رانه لاس والې نو بیا زه هېڅ هم نه یم زما نه به دې تېر پاتې وخت کې دا یو ګیله راتله چې علي محمد کم ښکاري نو دې ځله ما د ځان سره دا عهد کړی چې دې ځله به د دې ځای نه چې څوک مې راکاږي هلته زه به نه ځم نو هغه داسې یو کار وشو چې دې ځله بیا راښکلم خو زه به باوجود د منسټرۍ دا کوشش کوم چې دوه کاره وکړم دوه کاره زما د ملګري هم دا خبرې اوري زما دوست او ورور مشواني صاحب هم اوري او تاسو هم اورئ اولنی کار به دا کوم چې کوشش به دا کوم چې منسټرۍ دا ټکې مې د کوپرې ته دننه نه نوځي چې د ځان نه د مخکې نه انسان زیاته عاجزي اختیار کړي زیات ځان اویلیبل کړي خلکو ته دا دغه نه چې اخوشه منسټر صاحب راغی فلان شوټینګ شو هغه شی به نه نه زه مخکې داسې وم او نه به اوس بیا داسې یم بلکې مخکې نه به زیات احتیاط کوو زما د خپل تخبې عوام ته بالخصوص او د انبایس عوام ته بالعموم د پوره پاکستان عوام ته او خاص کر د تحریک انصاف کارکنانو ته دا وینا ده بعضې ملګري راغلي چې څوک نه راغلي هغوی ته ووایم زما په دفتر کې هېڅ قسم څه پابندي هلته نشته چې کوم دفتر راکړی د دې ځای نه هغه برانډې پورې اوږد دی هغه یو افسر راته وایي چې دا له وړوکی ګلک په ارام به ناست یم دا د دې نه م اوږد کړه چې څومره پکې ډېر راځي نو دا عوامي دفترې دا عوامي بلډینګونه به د عوام ته کولاوو دا د عوامو حق دی ستاسو خوش قسمتي ده او زما یو ذمهواري ده چې زما په دې منسټرۍ کې یو وینګ دی د وزیر اعظم شکایت سل زما د لاندې تاسو ته چې څه قسم مسلې دوه قسمه مسلې راتلی شي یو ذاتي یو اجتماعي چې څه قسم مسلې او تاسو دا محسوسوئ چې په پاکستان کې داسې یو زبردست انسان دی چې زما سره زیاتې کوي او ډېر زورور دی نو درخواست د وزیر اعظم په نوم باندې لیکئ او زموږ یو کارکون لی ورکوئ به هلته که راتلو هم نشئ ما لی راکوئ چې دا ظلم را سره شوی بیا زه پوه شه او د ادارې په ذریعه د هغه نه تپوس پوه شه دې سلسله کې ما دا کوشش کړی
چې صرف قومي اسمبلي نه سېنټ ذمہواري ماته راکړې د پرایم منسټر هاوس اوس تپوس شو هغې حوالې سره خبره کوم چې د پرایم منسټر هاوس د پریزیډنټ سیکریټریټ د کیبنټ سیکریټریټ اسټابلیشمنټ ډیویژن دا ټول د دې د وزارتونو ذمہواري ماله راکړې چې کوم منسټر په موقع دی د هغه په ځای په اسمبلی کې ودرېدل او د هغه جواب ورکول دا ذمہواري هم زما ده او چې قومي اسمبلی نه نو سېنټ خو لازمه دي قومي اسمبلی 3 ورځې مخکې ختمه شوې خو سېنټ روان دی سبا به بیا وي زه به بیا هم هلته یم خو دې ځله به زه د خلکو ته ثابتیم چې انشاءالله د وزارت سره په عوامو کې دننه خلک څنګه پاتې کېږي دا به ورته انشاءالله ښایو څه قسم مسله چې راځي د خالي په ورځ زه خپله حجره کې ناست یم 15 ورځې په دفتر کې ناست یم د اتوار په ورځ باندې مې صرف یو ورځ د غم خادې ته ایستې ده تاسو چې څه مسلې زه په کلي کې نه یم مشواني صاحب ته ووایه چې دې په موقع درته په لاس نه راځي یا داسې یو مسلې چې ډایرکټ مال راتله غواړې د اسلام آباد ته دې ځین 2 غنټې مزل دی میکسیمم 2 غنټې لګي یو پیاله چای 2 بسکټ سرکار اجازت کړی اب هم ملاویږي او انشاءالله چې کار دپاره به کوشش هم کوو او صفا خبره به زما عادت هم دا دی او مخکې به بیا هم کوم ډوک پوک نه خېږم او نه چا سره ډوک پوک لګوم د یو سړي کار کېږي ورته صفا وایم چې صاحب دا کار دی جایز دی دلی کولی شم چې نه شي نو هسې په دفترو چکرې نه وم چې ځه راځه نه صفا خبره پکار ده موږ سره وخت د ضایع کولو لپاره نشته د تخبې لپاره د مشواني صاحب سره هم څه منصوبې دي زما سره هم څه سوچ دی زما او د ده دا سوچ چې یو ځای شي نه انشاءالله دې نه به بهتري راځي نو یو خو ستاسو ته د وینا نه مخکې ما په دې کې څه کار کړی مو او بله ورځ مې پکې بیا څه پیشرفت کړی د تخبې د هسپتال چې کوم دی دا زموږ د ټولو په شریک هسپتال دی زما خواهش دا دی زه میاشت مخکې له منسټر نه وم ما یو دوره وکړه مشواني صاحب هم په هغه ورځ راغلی و مونږ یو ځای یو پروګرام وکړو دې لږ مخکې راله زه وروسته رالم دا هسپتالونه به خپل ښه کوو چې د وړو وړو بیمارو دپاره د خلک مردان او پیښورونو ته نه ځي نو د دې دپاره د بجلۍ د جدا لاین د تخبې د هسپتال د ګیس د جدا لاین هغه تقریبا شوې ده انشاءالله جلد ډېر مخکې وخت کې به زه او افتخار مشواني به په شریکه باندې د هغې اوپننګ کوو بل ما زموږ وفاقي منسټر چې کوم د هیلث دی هغه سره خبره کړې امید دی چې په هغې کې به پیشرفت وشي چې په دې تخبې کې د ډایلسس یو سنټر کولاو کړو چې هلته کې د وینې د صفایي دا سیسټم روان شي انشاءالله زه بس اخره کې بس خبر راغونډوم مشواني صاحب به جلسې له دي زه به علاقې ته ځم زما دا هم خواهش دی چې موږ د خپل ریل ګاډی واپس روان کړو زموږ د ماشومان وویني چې په دې شي باندې له پاسه څه شی ځي ځکه چې هغې دې ته ګوري چې په دې پټلۍ به څه ځناور راتلو غویې به راتلو نو انشاءالله دا به ورته ښایو چې په دې باندې به ریل ګاډی تلو د دې دی چې څه مسلې دي د اول نه واله تر 100 پورې زه د دې د صدر موسی خان او فیصل انور تا ته ټولو ملګرو ته دا وایم چې یو رجسټر راواله او د 1 نه تر 1000 پورې ټولې ولیکه تاسو مسلې لیکئ او موږ به ورپسې کېږو حل کوو به انشاءالله زه به دا کوشش هم کوم چې هر غم خاده لکه نشم راتلی چې میاشت کې یو چکر لګو زه بیا شکریه ادا کوم مشواني صاحب به مخکې ځي دې دعا سره چې الله تعالی زموږ هغه کار واخلي چې زموږ د قام او زموږ د الله تعالی او زموږ پیغمبر علیه السلام ته رضا کېږي ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار